قرآن عظیم شان یو حکم دی چې شهید کله هم نه مري او دله مونږ په قویتر باندې ژوند ورکړی دی او دته رزق ملاویږي. نن چې کوم میډیکل ساینس دی نو هغه وایي چې د یو انسان په معده کې 2500 اربو نه زیات جراثیم موجود وي چې دا دې خبرې ته تیار ناست دي چې کله د انسان روح وځي او دا په ده باندې شروع واچي او دې خوري او د ډیکمپوزیشن شروع شي او دې په خاورو کې خوري شي. خو دغه طاقت الله پاک دغه شهید له ورکړي چې د هغه دغه جراثیم د هغه یو قوټۍ زیات هم څه نشي ویلی او نه هغه خوري کېږي او نه په خوره کې دغه طاقت شته چې دغه انسان وخوري او د هغه ډیکمپوزیشن وکړي. دغه حساب که تاسو وګورئ مونږ چې نن دا کومه برسي مانځو نو دا مونږ د یو شهید برسي مانځو او د داسې شهید برسي مانځو چې د هغه په باره کې تاریخ دا لیکي چې هغه غریب سره غریب مالدار سره مالدار ځوانانو سره ځوان او بوډاګانو سره بوډا او د یو داسې فطرت او د یو داسې خوی او د داسې اخلاق او داسې باکردار انسان و چې د ټولې پښتونخوا تاریخ دغه حساب نوموړی کس پسې نه پورې ړندېږي او دغه حساب بل څوک نه دی راغلی. نو چې کله د داسې شهید برسي مانځلې کېږي نو د هغه عقیدت او احترام دا په موږ باندې واجب دی او د هغه د شان مناسب د هغه برسي مانځل پکار دي. د دغه برسي مانځلو دپاره موږ ټول ملګري راجوزه شوي وو راجمع شوي وو. موږ د ځان دپاره یو ځای کې تګودو کوو تکل کوو که پرس که زموږ د ملګرو سره ورکوټې پروګرام وي نو د هغې لپاره موږ شپه ورځ یو ځای کړي او موږ هغې پسې منډې تړلې وو. خو چې کله د یو شهید برسي مانځل دي نو په قلاره به ناست یو. زما په خیال دا هغه شهید سره غداري کول دي. زما دې ځای کې تاسو سره دا ریکویسټ او دا درخواست او دا تاسو ته صرف عاجزانه درخواست زه کولی شم چې د دغې شهید برسي چې موږ مانځو چې په داسې طریقه باندې یې ومانځو چې دا ټوله ضلع چارسده هغې ته حیرانه یي او وګوري او خلک ووایي چې د شهید حیات محمد خان شیرپو د عقیدت پیرزونې چې نن کم خلک هغه ته مخې ته ایږدي تر نن ورځې پورې د هغه د مینې د خلوص او د جذباتو او د احساساتو هغه خلک چې کم دي قدر کوي او ستاینه کوي. نو دا به نن تاسو ښایئ یو ملګری څنګه چې بابر علي خان ووی چې یو ملګری چې څومره دوی وایي چې 50 ګاډي نو زه د زړه نه دا وایم چې دا 50 ګاډي ما له راکړې دا 50 ګاډي به انشاءالله زه ډک کړم او نور تحصیل شو قدر د 50 نور والي انشاءالله هغه نور هم راډکوو. د دغه شهید په مونږ باندې دا حق دی ځکه چې هغه د علاقې لپاره څه کړي دي هغه تر ننه پورې پټ نه دي او هغه تسلسل چې دی زمونږ سکندر حیات خان شیرپو جاري ساتلی دی او انشاءالله دوی سره زمونږ دا وعده ده چې دغه تسلسل به زمونږ دوی سره جاري وي. څنګه چې زمونږ سابق ایم پی ایس صاحب ووایي چې یاره مونږ تنظیم دپاره میټینګ ایښي او ارینجمنټس هم کړي دي نو مونږ چې کوم ارګنایزینګ کمیټي ده ارګنایزینګ کمیټۍ کار شروع کړی دی یو ویلیج کونسل ته تللي وو د یو ویلیج کونسل نه هم ټیم لیډر را پیدا کړی دی بیا هم د یونین کونسل ټیم لیډر را پیدا کړی دی او د هغوی هم یو کمبینیشن جوړ کړی دی او هغه کمبینیشن چې دی هغه مونږ خپلو مشرانو ته حواله کړی دی او د آینده لپاره چې دوی څه لایحې عملي انشاءالله په هغې باندې مونږ پوره یو. صرف او صرف دا یو خبره کوو چې قومي وطن پارټي دلته کې هغه طاقت و چې چا به دې سره د مقابلې کولو کوشش نه کوو او څوک به هم چې قومي وطن پارټۍ ته ودرېدل نو هغه به دا سوچ کوو چې قومي وطن پارټۍ نه دلته کې سیټ ګټل چې دي دا ډېر زیات ګران دي. زما تاسو دا درخواست دی چې کو تاسو راپاسېدی خپل همت خپل جذبه مو واپس ژوندی کړه نو انشاءالله چې د قومي وطن پارټۍ هغه د عظمت رفته چې کومه ده هغه به انشاءالله بحال شي. موږ به واپس په دې ځای کې هغه مستحکم او مضبوط قوت شو خو دا به کېږي په ورکرانو باندې دا به کېږي په تاسو باندې دا به کېږي ستاسو په جدوجهد او په کوشش باندې نو انشاءالله چې ستاسو نه به هم دا تمه چې څه مونږ وایو هغې حساب به تاسو کوئ چې څه تاسو وایو هغې حساب به انشاءالله مونږ سره زمونږ د مشرانو کوو. زه ستاسو په منځ کې نور ډېر وخت نه علم ځکه چې مشر ناست دی تفصیلي خبرې به هغه کوي. زما دغه 2 ماتې ګوډې خبرې وې که څه غلطي شوي د هغې معذرت غواړم. مننه جي.